بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سورة جن شروع کو د پیریانو صورت په قرآن کې د پیریانو صورت مشته. نو دا صورت مکی صورت دی او کم اهداف او کم موضوعات چې ادا کوي نو هغه د مکی زندګۍ سره تعلق ساتي او دغه د مکی صورتونو نخا او نشانی ده چې دې کې با اصول د عقیدی ذکر کیږي، یعنی توحید د الله رب العزت به ذکر کیږي، اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ذکر کیږي او دې سره اثبات د قیامت د حشر او د نشر او بیا را پورته کېدل دا موضوعات دي. خودلته محور الصورت چې څه ته وایي نو هغه بحث مباحثه هغه د پیریانو سره ده چې پیریانو قرآن واورېده په هغې څومره اثر وشو او قریشیان یې اوري او په هغې څونه اثر کېږي. پیریان دومره په جلتۍ باندې ایمان راوړي چې چا څه پکې اړو سلا نه کوي او یوازې په خپله نه چې قرآن یې واورېده چې قوم ته واپس شو نو فوراً یې ورته همغه دعوت د توحید قوم ته کېښوده او ویل چې دا پخوانۍ چې زموږ مشرانو څه ویل دا ټولې غلطې خبرې وي. او قریشیانو واورېدل نو څومره سستي وکړه، څومره تاخیر یې وکړو، ځان له څومره زیان او نقصان ورکړ. دا صفا هغې ته تنبیه ده چې مشرکانو لږ په خپل دا انسان دی پر خپل ځان سوچو کې چې د قرآن سره څه حالت دی او د پیریانو د قرآن سره کوم حالت دی، دا به ستاسو مخې ته راځي. او په دې منځ کې ډېر ګڼ مسایل خواره واره دا به هم ستاسو مخې ته راځي. سوره جن په دې معنا باندې ورته وایي چې د ابتدا نه د پیریانو قصه شروع شوه چې د قرآن پیغمبر خدا په بطن نحله کې ذلمجاز میلې ته روان دی د دعوت دپاره. مشهوره میله به لګېدله په عربو کې، ذلمجاز مجنه بله وه، دا به لګېدلې دې له د دعوت دپاره ته د سار ټیم دی د بطن نخلې په مقام باندې ملګرو ته مخکې مونځ کوي او قرآن وایي په ډېر خوند او مزېداره لهجه باندې او چېرته پیغمبر خدا او د هغه لهجه به څنګه وه او پیریان دا د نصیبین د علاقې پیریان دا جماعت را ورسېده او یو بل ته ویل چې چپ کوئ چپ کوئ شا به راټول شئ راټول شئ. خبرې ته او انتها چې په خپله باندې ایمان او په خپل قوم باندې ایمان په دې راوړه. قل اوایا پیغمبره اوحی الی ما ته وحی شوې ده. پیریان راغلي دي، لوی جماعت دی او د سهار په مانځه کې پیغمبر خدا سره شامل شوي دي او دا قرآن یې ته اورېدلی دی او بیا قوم ته تلي دي او دونه لوی دعوت یې پیش کړی او خلک یې ځان سره خپل پیریان مسلمانان کړي دي. خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د تمامو پیغمبرانو سردار دی هغه ته خبر نشو. پیږئ که نه؟ او صحابه اولیاء الله داسې اولیاء الله دي چې دا اوسني اولیاء الله او صوفیان را جمع کړي ټول، بلکې دا ټول امت را جمع کړي نو د یو صحابي د کچې نوک ته نه رسي. پیږئ پرې خبره که نه؟ هغه دونه لوی اولیاء دي هغه هم ته یو کس خبر نشو. حتی چې وحی ورته وشو نو جناب رسول الله خبر شو او وحی پیغمبر خدا صحابو ته واوروله نو صحابه هم خبر شو. او موږ دلته روحونه اینو زموږ جماعتونو ته راځي او دا د پلانې مې ولیده
او په ایخه مې ولیده او پلانې مې ولیده دا تا کوم ځای نه دا علم زده کړی دی دا پرې قرآن کې دي راته وښایه پرې بخاري کې دي په دې هدایه کې دي په دې شامي کې دي په کوم کتاب کې دا دا د کوم ځای نه کوم ګوټ نه دا د ترخونو نه خپلې خبرې راوباسي او هغې له د صوفیت رنګ ورکوي دا وایي دا صوفیت دی وایي بل طرف ته پکې لانل شي په صوفیت کې د اسلام په ځای چېرته په نورو لار روان نه شي قل اوایا پیغمبره اوحی الیه پیغمبره خلکو ته ووایه ما ته وحی شوې ده څنګه وحی ده انه استمع نفر من الجن شان دا دی غوږ ایښی یو جماعت د پیریانو نه تا قرآن لسته نو هغه د اورېدلو سره فقالو پس ویل پیریانو انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا واورېده موږ یو قرآن ناشنا لره چې د فصاحت او بلاغت ته وګورو د هغې هغه نظم و نسق ته وګورو د هغې هغه خوږوالي او مزېداروالي ته وګورو نو ډېر ناشنا خبره مو واورېده یهدي الی الرشد خونه کوي سمې لارې ته رشد الحق والصواب دا د رشد ترجمه ده چې دا قرآن هدایت کوي حق ته درست لارې ته فآمنا به پس موږ ایمان راوړی په هغې باندې بس ایمان هم پرې راوړه څه ډیل پکې نه و سوچونه هم پکې نه و او ولن نشرک بربنا احدا او اچرې نه شریکو موږ د خپل رب سره یو تن لره وانه یقینا زموږ دا رب چې دی تعالی جد ربنا عظما جد ربنا ډیر لوی دی شان د پروردگار زمونږه او ډیر لوی سلطان زمونږ د پروردگار متخذا صاحبتا ولا ولدا نیدا نیولې ځان د پاره بیبي ولا ولدا او نه بچي د الله رب العزت بیبي نشته او د دې وجه دا ده چې د الله تعالی بچي هم نشته نه الکان شته لکه څنګه چې عیسیان خبیثان وایي چې عیسی ابن الله یا څنګه یهودیان خبیثان وایي چې مو دغه چې کوم دی سوایي عزیر ابن الله او څنګه بعضې مشرکانو د عربو به ویل چې الملائکة بنات الله او چې تپوس ورته وشو چې دا چا بچي خدا چا کېږي چې زنانې وي وایي په سروات الجن کې ځان دپاره الله وایي واده کړی په سروات الجن کې د جناتو په سردارانو کې د یو سردار لوري وایي اخیستې وه العیاذ بالله من هذا الکفر والطغیان نو په هغې مرد شو چې د الله صاحبه نه وه دروغ وایي او نه د الله بچي هلکان او جینکۍ لکه څنګه چې مشرکان او یهود او نصارا وایي وانه کان یقول سفیحنا علی الله شططا وانه شان دا دی کانا یقولو سفیحنا ویل با په منګه کې بې وقفانو علی الله شططا په الله باندې زیاته خبره سفیح بې وقوفه ته وایي د دې پیریانو د پخوانه دا عقیده وه د قرآن د اورېدو نه مخکې چې ابلیس پر خپلو خبرو کې صادق دی او د ابلیس په باره کې دا عقیده وه چې دا لوی عالم هم دی او چې کله قرآن هغې واورېده نو د پیریان دونه ذهینان دي فوراً په دې پوه شو چې په من کې سفیح اعظم ابلیس ملعون دی لوی سفیح په منګه کې دا ابلیس پیری و او د منګه تېرېستو او غرد کولو په بل بل لارې روان کړي کان یقول سفیحنا وا ویل با بې وقوفانو په منګه کې په الله باندې شططا زیاته خبره الله بچی قتل الله له زنانه قتل الله له شریکان قتل دا چې وایم نو دا مفسرین لیکلي چې دلته سفیحنا نه مراد لوی سفیح اعظم هغه ابلیس دی ولی سفیح نه دی ځان یې جهنمی کو په کم مقام باندې اوسه د فرشتو سره به یو ځای اوسېده ځان یې شیخوړی احساس کړی و فرشتو ویل چې ډېر پرې پیریانو کې سم سړی راته میلاو شو
هغه ځان ثبوت هغه داسې کانې وکړي چې دنیا یې په بل طرف واړوله. وَإِنَّا ظَنَنَّا وای پیریانو یقینا اومنګا ګمان بکو منګا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا چې هیڅ چری به نوای پیریان او نه انسانان او نه پیریان په الله باندې دروغو. وی زمونږ دا خیالو چې یو انسان او پیری به په الله څنګه دروغ وایي. د قرآن د اورېدو نه مونږ دا حسن ظن په ټولو خلقو باندې، نو په ابلیس ملعونم زمونږ حسن ظنو چې ادې کمې اوتې بوتې وایي دا صحیح خبرې دي. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه شان داده او سړي د انسانانو نه يعوذون برجال من الجن پناه به حاصلولا په سړو باندې د پیریانو نه فزادوهم زیاد کده پیریانو زیاد کو د انسانانو هم د پیریان لا رهقا معنا سرکشي. وی تیر تاریخ کې داسې خبره وه چې دا پیریان به د انسانانو نه یریدل. نو چې د عربو جاهلان بت پرست چې هغه د ونې او د بوټي او د باد لګېدلو نه وار څه نه یریږي مشرکان، نو هغې چې به کله داسې په شړو کندو باندې رالل او ګړي بیزي او دا به ورسره وو، نو ویل به یې مونږه اعوذو برب هذا الوادي برئیس هذا الوادي، مونږ پناه غواړو په سردار د دې وادي باندې. او دا به دې لپاره کول چې د دې وادي د پیریانو کم مشر دی او مونږ په هغه پناه حاصله کړو، نو د هغه کمقلو پیریانو د سرکشۍ نه به مونږ بچ شو. د حافظ ابن کثیر لیکلي دي یو پلار او زوی دا ګړې یو کندې ته واړولې شپه ده، پلار یې ویل چې زه پناه حاصلوم په سردار د دې وادي باندې. نو بس یو شرمخ را منډه کړه او د دې خبرې نه مخکې او یو ګډور یې په مخه کړه. ده ویل زه پناه حاصلوم په سردار د دې وادي باندې. بعضې کاندې نه آواز راغی چې او سرحان ای شرمخه پرېږده، هغه پیری و بس پرېښوده. اقې نه بس عربو د مشرکانو عقیده تباه و برباد شوه. نو ځکه وایي وانهم ظنوا کما ظننتم دا وشده. نو وایي او سړي د انسانانو نه پناه به حاصلوله په سړو باندې د پیریانو نه، نو زیات که انسانانو پیریانو ته بدماشي رهقا معنا دغه را چې کوم دی یعنی رحق اصل کې په معنا د زیاتی باندې او په معنا د سرکشۍ باندې ای زیات سرکشه او ویل چې هلکه موږ خو د انسانان نه یریدو، دا خو موږ نه یریږي. پوهېږئ پرې باندې دا هندوان به مخکې زموږ نه یریدل، دا انګریزان به یریدل، دا یهودیان به یریدل. ځکه د پیغمبر دا حدیث یې اورېدلی و چې زما نه په یو میاشتې په لرې په مزل باندې کافر په خپل کور کې یریږي. نو د هغه د امت هم د کشانو نن یهودي نن پیرنګې او نن هندو په موږ داسې زړور شوي دي که نه چې راپاسي او ایستم په خوله کوي، ځکه چې په مقابله کې هغه د ایمان خاوندان نه دي پاتې شوي، هغه په الله باندې اعتماد کوونکي خلک ختم شوی دی او دا زمونږ غوندې دا دو نمبري مسلمانان راغلي دي. ځکه د هغوی په نظر کې موږ نن سپک لګو. نو وایي وانهم او یقینا وانهم ظنوا او یقینا د خلکو ګمان کو ګمانونه به کول کما ظننتم لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ د دې خبرې چې الله یبعث الله احدا هیڅ شرې به راپورته نه کړي الله یو تن لره. دې ګمانونه کول او انکار د آخرت کو خپلو خلکو ته وایي لکه تاسو چې څنګه ګمان کوئ د دې چې الله به یو تن راپورته نه کړي. وانا لمسنا السما دا ټوله ګورې د الفاظ دا ټول د پیریانو هغه تقریر دی.
وإنا یقینا منگا لمسنا السما مسکو به منگا اسمان لرا منگ به اسمان ته خطو حدیث کې راځي دا پیریان یو بل د پاسه ودرېږي پرې اوږو باندې اسمان ته ورسي او هلته هغه یو پټ دغه پرشتي یو بل ته وایي چې الله نن داسې حکم کړی دی نیمګړې خبره واوري نو هغه یې لاندې ته وایي او بلې بل ته وایي او بلې بل ته وایي او شغله ورپسې را روانوي او دا هر یو په شغله لګي یو خبره لاندې ته ورکوي او د آخري چې په ځمکه باندې دی دی رسې نیم لیونی شي او منډه کي او د کاهن او د عراف پرې غوږ کې قط وکي نیمګړې خبره ورته ورسوي خلک د باطل پرستۍ او د کفر او د شرک د قیام دپاره څونه قرباني پیریانو ورکړه د دې ځای نه شیطانانو د اسمانه پورې ټول ځان د یوې خبرې دپاره اوسېده خو موږ خپل تندی هم نشو ترېولی چې د الله د دین خلاف کېږي تندی هم نشو ترېولی به ځان هم یو څو مسلې راګیستي او هغه هم په جیب کې ایښي او په هغې به جنت ته ځو د خیره سره مکمل دین باندې به جنت ته ځو مکمل دین د عاد من نه تر عنه پورې دې باندې به دین ته الله ته ځو او د الله دربار ته به ځو او سرخویه به ځو او جنت ته به ځو چې په تمام دین باندې عمل وکړو دا په دوه درېیو مسلو څلورو مسلو باندې هېڅوک نشي تللی یاد ساتئ نو ځکه وایي وإنا من المسلمون وایي نه منځ کې پاتې شو وایي وأنا ظننا لن نعجز الله نه منځ کې پاتې شو وایي فمن يستمع الآن نو وایي وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا یقینا دوی دا ګمانونه کول د انسانانو دا ګمانونه کول څنګه چې پیریانو زمونږه تاسو چې څنګه ګمان کوئ د دې خبرې ګمانې کوئ چېرته به را پورته نه کړي الله یو تن لره وأنا لمسنا السماء منګه مسکو به منګه اسمان لره فوجدناها پس وموندو منګه اسمان لره ملئت حرسا شدیدا ډک شوی دی د څوکۍ مضبوطي نه مضبوطه څوکۍ هلته د پرشتو لګېدلې ده وشهبا او ډک شوی دی د ګرنیټونو نه هغه شغلې او ګرنیټونه هم بې شماره پراته دي ولې تا هلته څه کول وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع یقینا اومنګه کېناستو به منګه د اسمان نه مقاعد للسمع په ځای د اورېدلو کې پټ پټ به ناستو غلا به هم کوله چې څنګه به آسماني خبره موږ واورو په منیس فرشتې هم ګورې عالم الغیب دي هغوی هم پې نه پوهېدل چې هلته راته پیری پټ شوی دی ما ورته خوار سینو د موږ نظر خو د پیغمبر نه هم تېر شوی دی او د فرشتو نه هم تېر شوی دی موږ هغه شی نه وینو چې عام خلک یې نه ویني ځکه وایي فوجدناها وموندو موږ اسمان ملئت حرسا شدیدا چې ډک شوی دی د څوکۍ سختې نه و شهبا او د شغلو نه وأنا كنا نقعد منها یقینا موږ پیریان کېناستو به د دې اسمان نه مقاعد للسمع په ځای د ناستې باندې د اورېدلو دپاره فمن یستمع الآن څوک چې واوري اوسه د دې قرآن پته ولګېده چې د دې د حفاظت دپاره خبره وه فمن یستمع الآن څوک چې واوري اوسه یجد له شهابا رصدا مومي د ځان دپاره هغه شغله تیاره شغله راشي او بس ویسیږي ابلیس ملعون ته چې کله دوی دا رپورټ پیش کو چې اسمانونو کې څوکۍ سخته شوې ده انتهایی سخته شوې ده یو کس موږ نه پرېږدي یو که ورځو ولیم په دغه باندې نو ابلیس ورته ویل چې په ځمکه کې نوی کار چېرته شروع شوی دی او افود یې ساس کړه ټولې دنیا دپاره او د نصیبین د علاقې پیریانې تهامې ته راولېږل د حجاز دغه حصه چې کومه کې مکه معظمه مدینه دې ته راولېږل نو دا د پیریانو د دنیا سروې کوله چې کوم نوی کار په دنیا کې شروع دی چې اسمان کې څوکۍ سخته شوې نصیبین والا پیریان چې راله دوی په دې موقع باندې راوخاته او دا یې ویل چې اوی دا کلام عزیز راغلی دی او د دې د حفاظت لپاره د اسمان کې دا څوکۍ سخته شوې ده حدیث کې راغلي او وایي وأنا لا ندري
منګه نه پوهېدو په دې خبره چې اشر ارید بمن فی الارض آیا شر اراده شوی دی په هغه چا چې په ځمکه کې د دې څوکۍ په مطلب موږ نه پوهېدو چې آیا دا څوکۍ سخته شوې دې دپاره ده چې الله څه شر اراده کړی په ځمکې والو باندې ام اراد بهم ربهم رشدا او کنا اراده کړی په دې باندې پروردګار د دې د درستې لارې موږ په دې نه پوهېدو خو چې کله موږ قرآن واورېده نو اوی موږ ویل دا څوکۍ دې دپاره سخته شوې وه اوس پیریان وایي موږ هم دوه ډلې و انا منا الصالحون یقینا منګه او زمونږ نه نیکان درست ایماندار مو منګه کې ومنا دون ذلک او منګه او منګ زمونږ نه دون ذلک علاوه د دینهما ډبډیان مو بیکار مو مشرکان او کافران منګه کیو کنا طرائق قددا او منګه مګو منګه ډلې مختلفې قددا دا جمع د قدتون ده قدتون په معنا د ځان لوالي او د فرقې باندې راځي نو طرائق جمع طریقتون د لارې ته وایي دلته طرائقونه مختلفو لارو والو مونږه یعنې مختلفې ډلې وي او دا قدت په معنا د شتا باندې راځي چې جمع شدید ته متفرق او مونږه ډلې متفرقې ځان کې وشمارئ څونه دي او بیا شمارئ تشي دا سیاسي ډلې پکې سلو نه زیاتې دي او دا بیا چې پکې موږ پرې مذهب کې کیسې شروع کړي دي او هر چا ځان له نومي ښی دی هر سړی یو جماعت ساز کا او ځان له نوم کېد او ځان بزرګ ساز کا او خلک ځان راتاو کا ته ځان له شو زه ځان له شو ما ځان له شو اسلام خو موږ پرېښی دی موږ خو ټول دې شیونو پسې روان یو هغه غر راټینګ کو دا غر راټینګ څوک یو ځان له یو شي ته نسبت کوي څوک بل شي ته نسبت کوي بل اسلام ته نسبت وکړي چې جنت ته لاړ شي خدای غر کړو وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا ظننا او یقینا زمونږ دا ګمانو چې الله نعجز الله فی الارض هیڅ چرې به موږ کمزورې نه کو الله لره په ځمکه کې ولن نعجزه هربا او نه به کمزورې کو موږ الله لره په تېښته چې الله نه وتښتو نه پرې ځمکه کې د الله نه خلاصېدی شو او نه دا کېدی شي چې موږ د الله تعالی نه وتښتو او خلاص شو تېنه وانا لما سمعنا الهدى آمنا به یقینا کله چې واورېده موږ د هدایت لره قرآن لره آمنا به من ایمان راوړ پدې فمن یؤمن بربه پس چا چې ایمان راوړ په خپل رب لا یخافو بخسا ولا رهقا نه به یریږي بخسن د تاوان نه د کمی د نیکو نه ولا رهقا او نه د زیاتی نه مانا چې په ګناهونو کې به الله ګینې اضافه وکړي وانا منا المسلمون ومنا القاسطون او یقینا ځنې په منګه کې تابعدار او مسلمانانو او ځنې په منګ کې ظالمان او بې انصاف او فمن اسلم پس چا چې اسلام قبول کو فاولئک تحروا رشدا پس یقینا دې کسانو قصد کړه درستې لارې لره تحروا قصدو قصد کړه لا درستې لارې لره واما القاسطون هر چې ظالمان دي قسط ظلم توای واما القاسطون هر چې ظالمان دي پکانو لجهنم حطبا پس دی دوی د جهنم د پارا خشاک دا دیر والا ورته ډکی وي نو دی د جهنم ډکی دي یعنی د جهنم بالن دی او د جهنم خشاک دی حیران بشي دی خلکو د علم تجریه او بکوم مدرسه کې سبا پیلې وای لنبتنهم دې د پارا چې اوزمایو الله وی دې لپاره چې اوزمایو مونږ په دې کې ومن یعرض عن ذکر ربه او هغه څوک چې مخ واړوي د یاد د خپل پروردګار نه د الله د یاد نه د الله وحده او دغه هم د الله یاد ده چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وي یسلکه عذابا صعدا دنه به کېدل راغه عذاب سخته صعد په معنا د عذاب سخت باندې او د صعد معنا روایاتو کې دام راغلي چې په جهنم کې یو غر دی چې هغې ته به دا مشرکان او کافران او ګناهګاران خیجی او د هغې نه به جهنم ته ورلړه کوي او خطی به نشي وان المساجد لله
یهودو نصاراو با چې خپلو کنیسو بیعو ته بدن نشو نو چغې به پکې غیر الله ته والي. نو قرآن فرمایل وان المساجد لله، یقینا جماعتونه د الله دی، فلا تدعو مع الله احدا، پس مرابلی د الله سره په دې کې یو تن لرا. وانه شان داده لما قام عبد الله، کلا چې ودرید بنده د الله محمد علیہ السلام، یدعوه رابلی دی لا یدعوه کادو یکونون علیه لبدا. کلا چې ودرید بنده د الله رابلی دی دعوت ورکی دی قرآن تا، نو کادو قریب وا چې دا پیریان یکونون علیه لبدا شی په دې پیغمبر باندې را پند. داسې ولدی قرآن خون ورکو چې د هر طرف نه داسې په تلوار راټول شو. تا ویل ګینې لمسې پیژنئ چا وړی تاسو هلته هلکه ډېر راټوله کوي او بیا د هغې نه یو شی سازوي لمسې به ورته زما بریده کې دوه پراته خو نه پوهېږم چې چا کم خوا غورځول، ځکه چې یو سړی یو شی نه پېژني د هغې قدر هم نه پېژني. اوس لمسې ډېر قیمتي شی دی خو چې چا نه یې لیدلی په هغه پسې کې هغه خو دا راوړی شی دی چا ډېران ته وغورځول. طالبان هم د خپلو شیونو ډېر حفاظت کوي، ښه مزدار کوټ او بنین به یې په جمع کې بیا اچوي، وړکي به دې لارې ته وغورځوي، ځکه چې پلار ګنهګار به وله چې بیا یخني راله بل به ولالي که نه. دی خو حساب کتاب نه مني، دی خو خوري څکي بس او چې څه غواړي یا کوي، او نور حساب کتاب خو دوی په بل چارې ځان له خودي یو پیسه نه ګټي چې پته ولګي چې پیسه ګټل څومره ګران کار دی. نو وایي دا یو ترجمه دی او دایم ترجمه ده چې انه لما قام عبدالله، کله چې د الله بنده محمد ودرېږي رابلی دعوت ورکوي دی ته، کادو قریب چې مشرکان یکونون علیه لبدا، دا مشرکان پر باندې راپڼ شي. ځکه چې کله به پیغمبر خوا لوستل کول نو صحابه به رامنډې کړي او د پیغمبر نه به چاپېره کېناسته، د قرآن د اورېدلو لپاره مشرکانو به رامنډې کړي او چاپېره به راټول شو او د پیغمبر خوا د خولې ته به یې خوله نږدې کول او چغې به یې والي چې دا خبرې دا صحابه وانه اوري، دا خلک یې وانه اوري. واخر دعوانا الحمدلله. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهه کړي، دې سره سره موږ له پرې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راول، څوک دې له کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت ای دبایي کړي. جامعه تعلیم الاسلام آباده کړي الله. دا کوم کار موږ شروع کړی دی دا د ناظم صاحب دغه مور د ثواب دپاره موږ را برنډه سازو او اخوا ته هغه د جنکو د مدرسې اچتم دی. نو دعا وکړئ چې دا کار موږ په اخلاص سره شروع کړی، الله دې پکې خیر او برکت واچوي. او ډېر زیات کمزوري هېڅ را سره نشته، خو د الله په توکل باندې شروع کړې ده، نو په اخلاص دعا وکړئ چې دا الله کار الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي او دا مدرسه الله آباده کړي او دې طالبان الله جید عالمان، حق پرست عالمان، موحدین عالمان ساز کی او د دعوت اسلامی لپاره ته کارکنان الله تعالی پیدا کی او الله رب العزت دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات لپاره بهترین ذریعہ وګرځي، د دې په وجه زموږ راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب